سورہ الصافات، سورہ الصافات بعد الانعام دے قبل اللقمان دے 56 پہ اعتبار دا نزول، 37 پہ اعتبار دا ترتیب قرآنی۔ مخ کی صورت کے رد شفاعت قاریو شو، اس پا دی صورت کے تضرع دا نیکانو بندگانو دے دا پار دا رد شفاعت قاری، چنا نیکان بندگان چنین آغا خو ما تا محتاجین استا شفاعت بسو کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کم پنم دا اللہ چاگا دیر مہربان دے پہرچا بانے، آو مہربانی کون کے دے ہمیشہ پا مومنانو بانی پا آخرت کے، وصوابات سوپن، اے قسم دے پاگے سب تڑن کو پرشتو بانے، یا گواہ دی آغا سب تڑن کی پرشتے، دا مطلب پس زاجرات زجرن، پس پاگے شڑن کو بانے پا شڑلو سرا، پس پاگے شڑن کو بانے پا شڑلو سرا، اللہ پتالیات ذکرہ، پس پاگے راوڑن کو بانے وحی لرا جبریل علیہ السلام، اللہ نو پرشتی سپونا تڑی دا سپونا پدے گواہ دی چی اللہ وحدہ لا شریک دے او پرشتی دا اللہ عبادت گزاری دی نچی دا بل غلامانی نستا بس حاجت پورا کی، او پس زاجرات زجرن، او آغا ہواگانی چاگا وریدی شڑی پاغو دی زما قسمی نور ددی تفسیرون من کری پاغی ترجموں کے، فتالیات ذکرن، پس پاغی راوڑن کو بانی وحی لرا، لگا جبریل علیہ السلام چرے آغا وحی راوڑی پیغمبران لرا، اللہ ان الہکم یقین معبود تاسو لواحد ایک یو دے، رب السماوات والارض، پروردگار د اسمان نو د زمکې دی او دا سوچ پمند دي دوانو کې دي، او پروردگار د مشرقونو مغربونو شمال او جنوب وغیرہ ټول اطراف ده۔ ان زینا السماء الدنیا، یقینا من خیسته کړی اسمان د دنیا، بزینت الکواکب، پاغه خیسته کولو د ستورو، وحفظا او د پاره د ساتنې، من کل شیطان رجیم، دا هر شیطان رټلی شوی نه مارد سرکشنه۔ نو پدې کې وسو هغه عز الجن ذکر شو چې جنات عاجز دي، لا يسمعون الى الملأ الاعلى، وغنشي خو دې هغه مجلس لړتا د فرشتو، وای وقذفون او دی وشتل کېږي من کل جانب من دار طرفا دحورا د پارس غلولو، اور دې لپاره عذاب دې لازم، الا من خطف الخطفه، مگر آغا شیطان آغا جن چې آغا او تختی سا خبره اے منډه کې یو خبر راو تختی پات باو شیاب ساقب، پس ور پسی پاغه باندې آغا شغله بلیدون کې آغا گرنیټ پسی را خوشی یوستی، پس تب تیم پس تپوس وکړه دینا اهم اشد خلقا، چې آیا دی سختی په مخلوق کې، امن خلقنا، یا آغا چې موږ پیدا کړی د اسمان نو ازمکا، ان خلقناهم، یقین موږ پیدا کړی د انسانان، من طین لازم د خټو لاړ جنونا، د هغه خټې سلیخنا کې نه الله وای ما انسان پیدا کړی چې خواږه کې شي کنه سلیخ پیدا شي، بل عجیب تا بلکې ته حیرانې، ويسخرون او دی مسخره کوي، اے تر تی تکذیب ته حیرانې او دی را پوری ملنډي کوي، وَإِذَا ذُكِّرُوا او کله چې نصیحت ورکړي شي لا یذکرون، نو نصیحت نه قبلې، وَإِذَا رَأَوْا آیَةً او کله چې ویني سموجزا یستسخرون، نو دی داغینا مسخره جوړي، استسخاء یستسخرون، استسخار معنی سره د یو خبرې نه ټوکه جوړول،
وقالو او دین هذا الا سحر مبین، نه دا مگر جادو ښکار دی. ایزا میتنا کله چې مونږ مړ شو کنا ترابا شو مونږه خاوري وای زمانہ ډکی اینا لمبوسون ای مونږ بیا را پورته کړی شو. او اباؤنا الاولون آیا زمون پلان نکم مخکینیو؟ قلوا نعم بالکل وانتم داخرون او ییبت آسو زلیلا فإنما یزجرتم آیزن پس یقینن دا بھئی چغیوا فإذا هم ینظرون پسی ودی ناسا پچی گوریوا وقالو نو قیامت وقالو اوی بدی اوی لنا یارمان دے منگلا هذا یوم الدین دا خورز بدلینا هذا یوم الفصل دا ورز دا پیسلی آغا دا کنتم بی تکذبون چی تاسو دی لر درو جن گنلا او شر اللذین راغون کیا کسان ظلمو جی ظلمی کرده وازواجوم او دی بی بیانے آغا بیگمات ولم راغون کئی بیگماتی پسی هم راوالی کنا چې د بداغه په یو جوړه باندې چې مور بوتوي دا کم روزاله چې کم نه خیراتي ګولې چې خزو ته ها وشي دا په بیا چرچا کوي کنه او مور خو بچي باندې خپکی او بس چرچا کوي. الله وازواجهم او بیبیانی دی یا د ازواج نمراد ملګری دي هم مذهب وما كانوا يعبدون هغه چې دی عبادت کو من دون الله د الله نه سوا نو په دوهم پس رواني کوي الی صراط الجحیم لار پلار د دوزخ الی صراط الجحیم الی صراط الجحیم وقفوهم او دروي دي انه مسؤولون د دینه ته پوښتنه کیږي دې چې بو درولې شو ودرېږي دې بو جی مالکم لا تناصرون تاسو خدای په مدد نه کوئ او دنیا کې هو یو بل باندې ځان قربانو اوس مدد وکړئ کنه او جی منګه اس نشو کوله من خفیو پریشان یو من تبایو الله وی بل هم اليوم مستسلمون بلکې دینن ورځ غاړه خودن کی دي وس خو ډیر بولې خو دنیا کې ډیر بالو واقول بعضهم اور وړاندې بشي زم مخبه کې زینې دی الله باز زینې ته تسالون چې ولنه ته پوښتنه کوي یو بل ته وای تاسو د خدای غار کې یا بل باغ ته چې تاسو خدای غار ها تابعین و مطبوعین و لعنتون و مطبوعین و پال تابعین و لعنتون و قالوا بل انکم کنتم یاتوننا یقین وای تاسو تابعین بوئی مطبوعین تم چې یقین وای تاسو راتلې مونږ تانی الیمین دخی طرفا یا عن الیمین په خپل قوت او طاقت او دام چې د خی طرف به امرات دی د ګس طرف امرات دی د مخینه او د شانه نو خی طرف ذکر شو او د نور قیاسن شو وېږي آیا په طاقت سره قالوا وای بدی بل لم تکونوا مؤمنین بلکې نو تاسو په خپل ایمان راوړل کیو ما کان نه علیکم او نو زمون پتا سو باندې د مطبوعین بل جواب ورکړي ها او نو زمون پتا سو باندې من سلطان ځینی پیرانو په کې دا چې ځای کنه چې خلک راځي هغه لټکا کیرچو ته لټکا دا وزن ځوړندې دا مقصد حل کی پیر بہت ناشي یا خدای دا خلق تباہ و برباد دے کم ځای کې چې قران نه کنا کم ځای کې چې قران نه نو التبدا جهاد نو موږ وایو د دې قران لا قدر وکي دا لک جاری وساتي نو زمونږه خپل جاری نه ساتي دا دلته یو سودی آغا د مشرانو د زمون کم مبلغین حضرات چې دا مشران دای په وینا عمل نه کوي بل جهالت کوي بل جهالت کوي بس
هغه ته دا وری چې درس قرآن چې دا مخ کې او دی او نه لکیر کی فقیر دي یلکه چې قرآن ویل کیږي خو بس ته کنه نو څه سره دا ستړي چې دا خو د قرآن د پاره دا نو خو الریډي ویل کیږي نو دا وخت پاګه کې ورکا وما کان لکم انشته زمون پتا سوانی من سلطان سزور نو زمون پتا سوانی سزور بل کنتم قوم طاغین بلکې وای تاسو قوم سرکشا په حق علینا پس ثابت شو په باندې قول ربنا فیصله درب زمون چاغه د عذاب دا ان لذائقون العذاب ان لذائقون العذاب یقین من سکون کی عذاب لرا پاغ وینا کوم پس منګه گمراه کړي تاسو لري نا كنا غاوین زکه چې یقین من په خپل گمراهو فإنهم يومئذ في العذاب پس یقینا دی په دغه ورځ په عذاب کې مشترکون شریکانی اشتراکان وي دا اشتراک فی العقیده او اشتراک فی العمل دا وجنا اشتراک فی النار اشتراک فی النار او تنصیب شو اوس دا اشتراک چې نو د دې څه फायदा نه ورکړي ان كذلك نفعل بالمجرمين یقینا منګه دارنګي کار کو د مجرمانو سره انهم كانوا اذا قيل لهم یقینا ودي کله چې وویل شو دي تا چې وای لا اله الا الله چې د الله نه سوا بل د عبادت لایق نشته یستكبرون نو دی تکبر کو ويقولون او بديعين لا تاريخ الهاتنا آیا موږ پر خودون کیو خپل خدایان لرل شاعر مجنون په خبره دی یو شاعر لیونی بل جاء بالحق بلکې درات لکړي دی په حق دا شاعر لیونه نه ده بلکې رات لکړي دی په حق او حق سره بدی شي وصدق المرسلون او رشتيات او تصدیق کړي ټول پیغمبرانو د اصول انکم لذائق العذاب یقینا تاسو سکون کی عذاب العلیم دردناک وما تجزون تاسو له بدل نه درکړي کی الا ما کنتم تعملون مگر دا کارونه چې تاسو کول الا عباد الله المخلصین مگر بندگان د الله خالص کړي شي اولایک لهم رزق معلوم دا کسان چې دې لپاره رزق معلوم دی الله دې لپاره رزق دی معلوم یا خو معلوم په اعتبار د بعضو صفاتو لکه سورہ حامیم سجدہ 17 نمبر آیت او یا معلوم عند الله واقعو میوی دی و مکرمون او لدی با عزت اکڑی شی فی جنات النعیم پا باغونو د نعمتونو کې علی سرور متقابلین اے متقین علی سرور متقابلین تکیا و ان کی وای باغی تختونو یو بل ته مخامخ یو طواف علیهم را چولې کیږي لا چلولې کیږي په دی باندې بیکاسین هغه کاسیټ دا ډک شرابو ممعین دا خالص شرابونه بيضاء تک سپین بای لذت للشاربین خونور کون کی بای سکون کلا ولا پیا قول نبی پاغی کې سردردی نبی پاغی شراب د جنت کې سردردی ولا هم انها ينزفون او نبداغین دل قیورزی وعندهم قاصرات الطرفین اور حدیث سره بیا کته نظر ساتون کی سترغ فل وعندهم ایبر حدیث سلام قاصرات الطرفیا غخکتا نظر ساتون کی عین غټسترګي هوري اے خزه وګوري دا سلاټي برنس پشان با خو نه ګوري چې پړې سړي بسې کوي کانه ون بيد مکنون گویا چې دا غیري ساتلې شي ویل شو تر مور دې چې بخولي خيسته وي او صفا سوتره وي فاقبل بعضهم على بعض پس مخامخ وشي زینې دي زینو ته تساءلون دی ولنه تپوس کوي قال قائل منهم ابو ينكر دين اني كان لي قرين یقینا و زما عمر غره چې وی بھئی انک لمن المصدقين چې آیات دې رښتیا تصدیق کوونکو نه اخرت لره یا د پیغمبر خبرو لره ای زامیتنا آیا چې شومنګا مړو وکنا ترابن او شومنګا خاوري وای زامن او ډکی اینا لمدینون آیا منګلوا جزا را کړی شي قال نو اے الله بووي هل انتم مطلعون دا تاسو چا خبره کوي دا تاسو چا دا کوم بحث کوي
نو هل انتم مطلعون آیا تاسو ښکارا کیدون کیږي اے دا کم سړی چې تاسو یادوي نو تاسو زړه دا غواړي چې مونږ ولې نه نه یې ناغه وای آو نو فتولا نو الله بو ته دوزخ مخامخ کی نو فتولا الله نو دیوان نندارو کی نو چې نندارو کی نو پر آهو پس وی بنیا غلرا فی سوائل جهنم پمیند دوزخ کې قالا نو دې ورته تعالی زمانه قسمی په الله باندې ان کتا نږدې و چې تعالی تر دین زړیا لا کړه الله ولولا نعمت ربی او کنه نعمت درم زمانه كنت من المغذرین نو مزو حاضر کړی شوی دی دوزخ ته دا حاضر کړی شو نه دی دوزخ ته افمانا نو میتین آیا پس منګ به نه عمر کیدون کی الا موتتن الاولى مگر مرګ زمنګا ولنه وما نانو بمعذبین او نه موږ عذاب را کړی شي ان هاذا له الفوز العظیم یقینا دا هو کامیابی نه ډیر لویا لمثل هاذا دا ترغیب ده دا سی نعمتونو دا پارا پر یعمل العاملون پس پکار دا چه عملو کی عمل کون کی ازالک خیرون آیات دا غوردا نزولن په اعتبار د میل مستیا ام شجرۃ الزقوم یا غوانه د زقوم غوردا ان جعلناها یقین منگر زولی دا غیر فتنه تناج امتحان للظالمین د پاره د ظالمانو انها شجرۃ یقینا دا یو ونه دا تخرج فی اصل الجحیم چې دا روزی په میان د دوزخ کې په وخت د دوزخ کې طلعها چې د دې میوه کا نور رؤوس الشیاطین گویا چې سرونه د مارانو دي دلته شیاطین دي او مراد دي ماران دي نور تفصیل کما مرا فإنهم لاکلون منها خاص یقینا دی بخامخه خورون کی دا غینه په مالئون پس دی بډکون کی منها دا غینه البتون خېټو لرا ثم ان لهم بیا یقینا دجرا پار بی علیها پدې خوراک لا پاسا لا شوبن خامخه غډون من حمیم د ګرموبو ثم ان مرجم بیا یقینا واپس لدی چې ال الجحیم خامخه دوزخ ترا انهم الفو یقینا دیجو الفو اباهم دیجو الفو دی مونږ خپل کار نکد ضالین بیلاره وهم على آثارهم یورون پس دی داغه په قدمونو باندې اسغلا ولیکیدل ولقد ضل قبلهم یقینا گمراشی مخکره دینه اکثر الاولین اکثر ډیر د خلقنا ولقد ارسلنا فی منذرین او یقینا موږ را لګیلو پای کې راون کی پیغمبران پس وګورا چې څنګه شو انجام د يرولې شو مگر بندگان د الله خالص کړی شي ولقد نادانا نوح او یقینا आवाज کړو موږ ته نوح علیہ السلام ولنعم المجيبون پس ډیر قبلون کیو منګه ونجینا هو له او من خلاص اور کو دلا اور د کور والا من الكرب العظیم دا مصیبت لوینا او منګو ګرځو اولاد ددو اغي پاک باقی پاتې کیدون کی زکه چې ټول دنیا بیا د سام هم یا پیس نه خور شي را زکه وترکنا علی فی الاخرین او منګه پرې خو د پاک د کی پرستونو کې سلام علی نوح فی العالمین چې سلام دې په نوح علی السلام باندې په مخلوقاتو کې نوح سره چې نوح علیه السلام ان کذالک نزل المحسن یقین دارنګ موږ بدل اور کو نیکو کار لیکن غوزم د بندګانو مؤمنان نبی غرتل منګه غنور رستونی نه غره ښا الاخرین اغنور رستونی معنی نه غره الاخرین اغنور خنزیران چکم اغا بے پرمانه اغه مراد دی رستونی معنی نه صحیح دی غره اغنور وَإِنَّ مِنْ شِيَاتِهِ او یقینا د ډلې د دنا ل ابراهیم خامخ ابراهیم علیه السلام هم دی الله اذ جاء ربه کل شرات له وګړو رخلتا بقلب سلیم پزړه روغ سره خائف من الله سالم من الشرك او بالغیر الله اذ قال لابيه کل چې وی د خپل پلار تا او قوم خپل قوم تمازا تعبدون د شی عبادت کوي تاسو ایب کن آلیاتن آیر دروغ معبودان چی دون اللہ دا اللہ نے سوا توری دون تاسو غاڑی فما ظنکم پسر خیال تاسو برب العالمین پاگی پروردگار دا مخلوقاتو ونظر نظرتن فی النجوم نو دو قتل یو وائی چو یو نظر اے نظر اوکڑو یو نظر فی النجوم قتن اوکڑا
یو کتنا ستورو ته فقال نو ویني سقیم زنا جوړای ما نو ده خو نه جوړ نو دا خو دروغ وینا الله وینا دروغ نه دي دا توریه ده زنا جوړای ما لکه خپل بیبي په بار کې چې وی دا زما خور ده نو دا خو ته توریه کړی دا یا بوتانو ته چې هزار ربي دا توریه ده مطلب دا یو او مخاطب بل مطلب الله دیوی زستاسو د دې بشرک روجنا ناروغ ما د ټینشن شکار شه ما مرضی وکړم مرضی پتولوان مدین نو پس وګرځي دل د نشا کون کی فراغا نو وراغه اچلانل کړه نو د تبرګه راوغستا نو فراغا پس وراغه الى آلیاتیم د دې هغه خدایانو ته فقالا نو هغه ته دا چینیان او دا پراټي او دا یو شی بل شی اوس بوتانو ته پراتی بوتخانه کې کنه نو فقالا نو دورته وی الا تاکلون تاسو خرینا ته خو یو غار کا تاسو مر خوري خوراکونه نه پراتی نه خرینا مالکم لا تنطقون تاسو لسته شوی دی خبره جواب تاسو خبرې نه کوي یار ځکه هم خوري ولې نه تاسو جواب نه کوي دا ولې تو ورګه چې تاسو سره تاسو خو یې کار کا جواب نه کوي یو راوي ګرځول په پراغ علیهم پشورو شپاغي باندې ضربن په حالو بالیمین په طاقت سره په خیلاس الله بالیمین په خیلاس پس پاغي باندې په خیلاس راکې خودل یا بالیمین په وجه قسم خپل دغه دا قسم کړل کنه چې تاسو د بوتانو سره چل کوم سورہ انبیاء کی 53 57 نمبر آیت پاک بولو اله نو د ټول کڼ کا پر کړل او بیا ته ورګي راوغستا او کم چې غټ بوتو کنه دا پوګي کې خلا پاک بولو اله سورہ انبیاء کی تفسیر شو پاک بولو اله پس راغ لل دتا یزفون چې منډي راواله دا تعالی کار کړل نو بیا قصه 13 شو کوم چې مخکې 13 شي صحیح نه نو قال وی دو تعبدون تاسو عبادت کوئی ما داخل شتن هیتون چې تاسو په خپل تراشي جوړوي والله خلقکم والله تاسو پیدا کړی وما تعملون او هغه چې تاسو کوم شزونه جوړوي هغه الله پیدا کړی تاسو ما الله پیدا کړی او هغه عملونه ما الله پیدا کړی چې تاسو کوي قالوا بنو لو بنيانا نو ویری جوړ کړی در پاره یو لوی کنده آبادی یو آبادی ولا جوړه کړي او پاغي کې اور بل کړي د چې اور بل کړي نو پال کو پیل جهنم پس دې ورځوي په دغه اور کې د اور په کنده کې واچوي فارادو بی کیدن اراده وکړه دي دا تدبیر الله الاسفل نو پجالنا نو پس وګر زول منګ دلرا اسفلین ذلیلا وقال او وید انی زائب نو دې چې کړه دا اور روت نو بیا یې بس ته زما ایجاد کو قال وید انی زائب یقینا ذرات تنکه مایلا ربی خپل ربتا سیاحدین زردا چې ماته ولا روخین رب ابلی زما ربا کمالا من را کمالا من الصالحین اولاد نیک فبشرنا ونمن زیر ورکو دل بغلام حلیم ویو حلق صبرناک سرا چې آغا هو اسماعیل علیہ السلام فلما بلغو ما السیا فلما بلغ ما السیا پس کله چې ورسید آغا پس کله چې ورسید آغا السیا منډي والو تر خپل پلار سره پکار کې د پلار ملاپی مضبوطه ده فلما بلغ پس کله چې ورسیدو ماهو د خپل پلار سره کنه د سره د پلار سره اسیا کار کول تا نو پلار بیا خوشاله شي کنه وای زه بچی مې را ورسیدو اوس په زما ملا مضبوطه شي مې خله په اخر وړي نه خیره زموږ ګډي تماشه کنه سمو الله
نو قال دالته کې د بیا خوب ولیدو چې الله ور چې خپل بچي ذبح کو خوب ولیدو چې اسماعیل علیه السلام را پرځولې دي لکه ساروی چې خلک را پرځي او چاړې په خو دي را الاله یلل کړي دې نو الاله نو دا چې پیغمبر څنګه خوبي نه خدای د الله حکم یې کړو هغه وحی د الله نو دې راغې پر خپل بچي بسې قال ویدو یا بنیا ای زما بچیا انی ارا فی المنام یقین زینم په خوب کې نیاز به وکړ چې تا علالو پنځور پسو ګورا مازا ترا اے سرای نستا څه خیال لستا قال ندوی یا بتفال اوس ابراهیم علیه السلام چې د خپل ځینې دا تاسو کینو دا نه دی لپاره نو چې کله رضای دې زوی زما کم کړه ځان دې سبې زما نه نه خپل زوی ازلی چې دې مال جواب سره کوي الله قال نو غزوی قوم د ابراهیم زویو یا ابتی فعل وی اسماعیل علیہ السلام اے ابا جان کوا ما تو مر چتا تو کم شعر ستجدونی انشاءاللہ اے زردا چتا ما بیا مومه ک الله وړي مين الصابرین د صبر کوونکو سمرا جزیرا ولما اسلام پس کله چې دوانه مسلمانان شول نو دي کافرو تر اوسه چې کله الله کله ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام را اوپر زو او چاړې ولا په مړی کې خودا نو دغه ځکه الله وی پلمما اسلم دا دي مسلمانان شول یعنی مسلمانی دی ته وي چې ته د الله د شي حکم ومانه نو دا خرم والا چې دي کنه زمون پشان خرم والا هغه دا قربانیان نشي کولای دا ګران کار دی الله چې وچا کړه ډوډۍ او ته پرته یو پاره روزه ماتي ځکه خلک jihad کوي کنه او چې سری اندوانی را کاږي نشي پکوړو سموسو وسم مسلمان دا وډه کوسلی دي ولما اسلم ان شاء الله من الصابرين ولما اسلم وتلوا للجبين او پریستو دلرا وای غرزو دلرا للجبین په اړه باندې اے څنګه سروي په اړه باندې خلک دا سی واچي للانسان جبینان د انسان دو جبین دي خی او غس او کوم خبره چې خلک کوي چې دې پاسترا چولو دا غلطه ده پاستری نه دی چولې جبین تندی ته نه وي جبین اړه ته وي ډډی ته پاستری نه دی چولې ځان خبرې ما جوړوي هغه تندې چې دی هغه ته جبهه وي وتلوا للجبین او غرزو دلرا اے پریستو دلرا للجبین پاړخ د سربانه ونا دیناه ای ابراهیم نو چې دا له نو خود هغه چړې کار نه کو چړې کار نه کو د زور ورکو او د سترګې تړلې وی چې چلتا په خپل زمي رحم را شي نو الله د جنت نه ګډ راولې گو د اسماعیل پسې ورته ور ورځو او اسماعیل تی پاسو نو دیو خبر نه ده چې دا ګډ راغلی دا اوس د خوې دا د اسماعیل هغه مړای دا چې ګډ شو کنه جو ناسا پجو خراره شروع اچړې کار شروع دې خوشاله چې الله شکر دې په امتحان کې پاس زوی مې د خیره ذبح
چې سترګې کولاو کړې وی اجوې قتل دا هو اسماعیل علیہ السلام وی الله اکبر اسماعیل علیہ السلام وی لا الہ الا اللہ والله اکبر نو جبريل چا کړه الله اکبر دا وسره ولله اوس په خبره نبی اوس پر اختر کې موږ غنو یا الله نو ځکه موږ وایو الله اکبر چې دا وینا د ابراهیم دا او بیا وایو لا اله الا الله والله اکبر چې دا وینا د اسماعیل وایو ابراهیم وی الله اکبر الله د هر څه لوی دی چې ما ته حکم وکړو چې زوی ذبح کا کنه خو بیا دا چې وکړه چې ګډې داغه په ځمانه په ذبح کې قبول کو ډېر لوی دی اسماعیل علیہ السلام وی لا الہ الا اللہ نشته دے زما سټ زما مری بچکون کی د غسولنا لا الہ الا اللہ والله اکبر الله اکبر والله اکبر ولله الحمد ها یا الله ونادینا ای ابراهیم او من आवाज وکړو ته چې ابراهیم قد صدق کرو یا یقینا تا رښتیا کو پر خوب ان کذالک نجل المحسنین دارنګ من بدل ور کو نیکو کارولا ان هذا له البلاء المبین یقینا دا خامخا امتحان د ښکارا او پدیناو بذبین عظیم او منګه په بدل کې ور کړه دا بذبین عظیم اغاز ذبحشی قربانی لویا نذب عظیمی هغه ګټ قربانی ته ویولې زکه دا په بدل د بچی کې وترکنا علی فی الاخرین الله وپدیناه معنی توکې نه وپدیناه او په بدل کې من ور کړه د اسماعیل بذبین عظیم اغا ذبح لویا چاغا ذبح شی قربانی دا سو یعنی ګډ نو ګډ ته ذبح عظیم زکوي چې دا له سبب بدل کړه د انسان په بدل ان هذا لو البلاء المبين وتركنا عليه في الاخرين او منګ پرې خودو پا دزر په حق کې پرستنو کې سلام علی ابراهیم چې سلام دی په ابراهیم علیه السلام کذالک نزل المحسنین دارنګ موږ بدل ورکو نیکو کارو لینو من عباد المؤمنین یقین واغلم د بندګانو مؤمنانو نا او موږ زیره ورکو علی اسحاق نبی من الصالحین وایساق ذی سرا چې پیغمبرو د نیکانو وبارکنا علی او علی الله وبارکنا علی وعلى اسحاق امون برکتونه چولیو په دبانو پیسا علیہ السلام ومن ذریته ما او د اولاد د دینه محسنو زین نیکان دی او ظالم لنفسي او باز چې هغه ظلم کوونکی د خپل ځان سره مبین ښکارا ها ولقد مننا على موسی و هارون او موږ احسان کړو په موسی او هارون علیهم السلام باندې او موږ نجات ورکړو د دوی لپاره او د قوم لپاره من کمل کرب لازم دا غم لوینا ونصرناهم فكانوا الغالبين او مدد کړو موږ د دې پښودي غالب واتیناهم الكتاب او ورکړو موږ د دوی لپاره کتاب المستبین کارکون کې د الله احکام لپاره الله تورات چې په خپل بیان کې بلیغ او فصیح وهديناهما الصراط المستقيم او موږ خونه کړو د دوه ته لارې نیغي وترکنا علیهما فی الاخرین او موږ پرې خو دیو پر دوه په حق کې پرستونو کې سلام علی موسی او هارون چې سلام دی په موسی او په هارون علیهما السلام باندې ان کذالک نجل المحسنین یقینا موږ دارنګ بدل ورکو نیکو کارولا انهما من عبادنا المؤمنين يقينوا دا دوانه زمانه بندگان مؤمنانو نا و ان الیاس من المرسلین یقینا الیاس خامخا پیغمبرانو نا کله چې وی د خپل قوم ته آیات سنې لري دا الله نه شرک نظر نه ساتي اتدون بالن آیات سورہ بال اصل کې خاون ته وي ولدی او بوتو هغه ته بال ځکه ودا د خیر او شر خاون دی
وتذرون او پریدی تاسو احسن الخالقین هغه خپل پیدا کونکي الله چې الله له احسن الخالقین الله منصوب ده ولی منصوب ده د دې جواب وسره شي نه خیر ها ربکم چې تاسو پروردگار دی او رب ابایکم الاولین او پروردگار تاسو پلان نکوړم بینو ده پکا زبونو دی هغه بار بار دروغجن وګڼو پاشخین نو دی خامخا حاضر کړي شو نه الله الا عباد الله المخلصین مگر بندگان د الله خالص کړي شي وترکنا علی فی الاخرین امنګ پر خدا په حق د کی پرستونو کې سلام علی الیاسی سلام دې په الیاس باندې الیاسین الیاس الله او نون په کې ول راغله الیاسین ویل د الیاس په رلی روس الایا انور توجیهات پکې مونږ کړی دي ان کذالک نجل المحسنین یقینا دارنګي بدل ورکو نه کو کار له یقین و د زموږ بندګان مؤمنانو نه او یقین الله تعالی سلام خامخاو د پیغمبرانو نه را لګلې شو نه کله چې موږ نجات ورکو دلا اورد الله ټول لا الا جوزن فی الغابرین مگر هغه بوډایلا چاغه وا پرستو پاد کې دونکو نه په عذاب کې ثم دمرنا الاخرین بیا موږ هلاک کړو نور وانکم لتمرون او یقینا تاسو خامخا تیرېږئ علیم په دې باندې مسلمین چې کله سار کوي الله خدا به الو چې دی و سفر د شپې شروع کو نو سار لبال تر رسیدلو وباللیل او د شپې چې کله به دې سفر شروع کو د سحر اپلا تاکلون آیتا سو عقل نہ کرنا خلی و ان یونس علیہ السلام لم یزل مرسل خامہ خالق پیغمبران نو از ابا خیر الپور کلمشون کلا چې دون کلا چې دی ورغه هغه کیشته ډکیتا فصاحما نو هغه خسانه وشته وکانه من المتحزین نو پسو دې د پاتې کړه شونا الله خسانه درو کو متحزین مغلوب کړي شي پل تقمولو تو نو تیر کو دلر مہی او قصہ کما مرت ومن اذهانکم قد فرت وهو ملیم او دے ملامت کو ان کے خپل ځان لرا فلولا انه کان من المسبحین پس کنه دے چو دے من المسبحین د تسبیح ہوئی ان کو نا للبس فی بطنی لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین او دا شان دمخ کیو دا الله پاکی بیان ان کیو نو کده نه داسي ولله به سپی بطنی نو وخت په تر کړو په خېټه د مې کې لا یوم یبسون تر دا ورځې چې بیا وبکرا پورته کولای شي دا خلک تر دا ورځې بیا را پورته کېدو پوری فنبذناو بلارای پس منګه اور زو دلرا پاغ ډاک خالی میدان و سقیم او دینا جوړا وبړی وانبتنا علیه شجرة من یقطین او منګه زرغونه کړه په د باندې هغه ونه د کدو 146 آیت ته سورۃ صافات درشتمه سپارہ فاستقم شجرة او انبتنا علیه منګه زرغونه کړه په د باندې شجرتن هغه بوټه دا بدل دی احسن خالقین بدل او مبدل منو پیراب کیو شری مدری سے صحیح جواب رہا ہے ہاں احسن الخالقین نو بیا سره الله نو الله دے گا نا پکا ہو دسی رہے اللہ نو اللہ ہو دی دا ذکر دے چیدہ دا احسن الخالقین نا بدل لے او احسن خالقین اگا منصوب دے دے بخامہ منصوب پوچھو پانا بازناو و ارسلناو کدو چه خلقو ډیر بدی شي دا ولی بدی شي دا ځکه بدی شي چې د طبیعت چې دی ناغا جوړ داسې دی چې د په ماده کې خباثت نو کدوی بدی شي نو خامخا بدی شي
حالان کې کدو د نبی علی السلام ډیر زیات خوخو پر د بدی شي نه د چې په پکوړو سموسو عادت شي نه د کدو سم وښي د نفس خوشاله کړي نو چرته ودانه چې کدو یې شي امام مالک رحم الله کوړو حکم کړو په هغه سړي باندې چاغوي کدو مين نه ای ښا دا کدو نه ده کوړې ولور پیغمبر سلام په چې نوړې ګرځولا اته زما بګی ستا په طبیعت کی خباثت ته وارسلناو دې ډېری پیدا دي موږ بیان کړی دي په سبق کې وارسلناو موږ لګلو دلرای لامیات الفناو یزيدون سل زر خلقتا 1,00,000 کسانو ته سلا پاسا او یزيدون او بلکې زیات په دی باندې نو سلا پاسا 1,00,000 مئات الف شو سل زر شو 1,00,000 فآمنون دی ما نور پمتاناهم پس منگا پیدی اور کرنگی لئی لاہین تر یو وقت فاستبتهم واستپوس وگر دینا علی ربک البناتو آیا استاد رب دا پار لونا ولهم البنون اور دینا پار زامن ام خلقنا الملائکت اناسا آیا من پیدا کری دی پرشتے اناسا زنانا وهم یا شاہدون او دی حاضر دای دایانی وی دی پلاس کی پرشتی شوی دی کنا د دې پلاس کې پرشتي شي ځکه وریا جنت کېږي ها ګورئ الا خبردار انه من ابکم یقینا د دې دروغنا الله یقینا انهم یقینا تشری من ابکم تقبلوا دروغنا لا یقولون خامخ خبري کوي ولد الله چني ولد الله اولاد و انهم لکاذبون یقینا دي خامخ دروغ جن دي اصطف البنات علی البنین آیا غورکو الله زامن او لونه په زامنو باندې ایزان له لونه واسطه تعالی زامن در کو تاخذ غر کا مالکم سشری تاسو لا کوي پتا کومون تاسو سرنګ پیسې لیکو په لا تذکرون نصیحت ناخلی نصیحت بی غیرتو عام لکم سلطان ایشته تاسو لپاره دلیل مبین کارا فاتو پس راوړ به کتابکم په دلیل خپل باندې ان کنتم صادقین کچری تاسو رښتیا وایونکي وجعلوا بينه او دیگر زولې پمن د الله کې او بین الجنته او پمن د پیریانو کې نسب الله دیگر زولې ده پمن د الله او پمن د پیریانو کې نسبت رشتہ تعلق نو د پیری او د الله په منځ کې هغه څنګه نه رشتہ را څنګه تعلق دی چې دا خلک یې ګرځي الله ګورئ ځان پوهه خبره دی باندې منګه وضاحت کړي الحمدلله دا فاستحقاق د الوهیت الکا مستحق د الوهیت خو یو الله دی دې پیریانو ته هم چې غوبا شي موږ لا امر نه کوي د پیریانو د الله په منځ کې دا نسبت قائم نه کو رشتہ قائم نه کړ چې الله ملا دی او پیریان هم الہ دي الله ولقد علمت الجنة او یقینا پتا دا پیریانو تا انهم لمودرون چې یقینا دی واجر کړی شي دوزخ ته سبحان الله پاک دی الله اما داغنا یصفون چې دی بیانای الا عباد الله المخلصین مگر بندگان د الله خالص کړی شي فإنکم پسیقینا تاسو وما تعبدون هغه چې تاسو عبادت کوئ مان تم علیه بفاتین نه تاسو علیہ خلاف د الله بپاتین چالرا گمراه کون کی
چې الله نه غواړي نو تاسو څوک نشئ گمراه کولای. چې الله نه غواړي نو تاسو څوک نشئ گمراه کولای. دا مطلب الا من هو صال الجحیم، مگر آغا چې آغا داخلي دن کې دوزخ ته. وما منا او نشته زموږ نه هیڅوک الا له مقعد. دا فرشتي وای ښا، دا فرشتي وای. وما منا دا بیان عجز الملائک ته. وما منا او نشته زموږ نه اے انسانانو الا له مقام، مگر داغه د پاره زید او درې دوه معلوم اے بس یو وظیفه الله را کړی دا باغی کې همیشه مبتلا او محو. وإنا لنحن الصافون، یقینا من خو سب تړون کیو د الله غلامای تا. وإنا لنحن المسبحون، او یقینا من خو تسبیح بیانون کیو د یو الله زمون په لاس کې سری. وإن كانوا ليقولون، یقینا دي خامخوي لو ان عندنا ذکرا، کوي زمون سره نصيحت من الاولین دوړم بینونا لکنا عباد الله المخلصین، نو خامخو من بندگان د الله خالص کړی شي. نو بیوقفو هغه نصیحت کو تاسو ته راغلی دی، هغه قرآن دی. نو پک پرو بي لیکو پرو کو پدې سره پسو پایلمون پس درد چې کو بشي ولقد سبقت کلمتنا، او یقینا مخکې شوي دا وعده زمونږ علی عبادنا المرسلین د بندگانو زمونږ پیغمبرانو سره، انهم لهم المنصورون، چې یقینا دي چې دی امداد وکړي شي. وإن جندنا لهم الغالبون، او یقین لخری زمونږ دی ایبا غالبه. فتول عنهم پس مخواړه ولدین حتی ان تر یو وخت، وابصرهم پس او پيبصرون، او ګور دیتا پس دی بو ګوري. اپ بیا عذاب نه استاجون، ای زمون عذاب چې نه استاجون دی په تلوار سره واړي. فاذا نزل بساحتهم، پس کلا چې نازل شي د عذاب د دی غولتا الله پسا دا وګورا اپ بیا عذاب نه استاجون. وې د قران نه وخیا مثال د استفهام انکاری، قرآن نو دا دې کنه اپا بیا عذاب نه استاجی. ایا زمونږ د عذاب دی په تلوار سره واړي، یعنی دا په تلوار سره غفتلو نه دی پکار، استفهام انکاری نه. الله فاذا نزل بساتهم، کا پاس کچرین کلا چې نازل شي عذاب د دې غولتا، پس سبا المنذرین ناکار وای ډیر بد وای سحر دیرول شو. وتولانهم، او مخواړه ور دینات تاین تر یو وخت، وابصر او ګورا پس او پسل پزر د چې دیوم ګوري. سبحان ربک رب العزت، پاک دې ربستا الله چاغه رب د عزت ته. اما یسکون دا سره چې دی بیانای. وسلام علی المرسلین، او سلام دې په پیغمبرانو باندې. الله دلته دا سلام ذکر کو دا زکه چې الله تعالی نو ذکر کړي په قصه د لوط علیہ السلام کې او د یونس علیہ السلام کې، دا غي د پاره دلته ذکر کو. والحمدلله، او ټول سنا صفاتونه او صفاتونه د خدای توب خالص د الله لپاره دي. رب العالمین، چې هغه پالون کې د ټولو مخلوقاتو ده.